أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي وای دا کافران وای که چرته خوښه د الله وي نو موږ به د الله نه ما سوا د بل څه عبادت نه وي کړی. وایي که د الله خوښه وي نو د الله نه علاوه به هم د بل چا عبادت نه وي کړی. دا دې ځکه وایي چې دوی به عبادت کو د الله نه علاوه د بوتانو یا به د بندگانو کو یا به د فرشتو کو مختلف. نو چون کې پیغمبر به چې کوم راغی هغه لومبنۍ دعوت به دا چې اعبد الله د الله بندګي وکړئ، د بنده بندګي پرېږدئ، د الله بندګي وکړئ. نو دوی ورته وایي دا کافران وایي که چېرته زموږ په دې عبادت خدای رضا نه وي نو بیا به موږ منع کړی وي، موږ به بند کړی وي. نو الله څوک د لاسه نه نیسي. الله درته وهدیناه النجدین، الله درته دوه طرف به وښول، دوه لارې درته وښودې، اوس ستا خوښه ده چې ته په کومه باندې ځې. نو دوی وایي که چېرته بله خبره دا ده چې بعضې څیزونه دي په خپله خوښه حرام کړي چې دا څیز حرام دی په موږ باندې الله نو حرام کړي دي، په خپله حرام کړي، او دا څیز چې دی دا حلال دی په خپله خوښې څه حلال کړو څه حرام کړو. نو یې ګوره که چېرته د الله خوښه نه وي نو موږ به په خپله خوښه باندې بل څیز نو حرام کړی، الله به ترې موږ منع کړو. یعنې منع دا ده چې موږ به زور باندې د هغې نه منع کړو، به زور ورنه د دلیل په بنیاد ورته پیغمبر لګیا و. نو الله وایي داسې نه ده. وایي دا صرف د دې کافرانو خبرې نه دي، څنګه چې د دې نه مخکې د دې مشران تللي دي په دې لار باندې کفر یې کړی دی، هغوی به هم دا کیسې کولې، هغوی به هم دا خبرې کولې. الله وایي وقال الذین ویل هغه کسانو اشرکو چې شرک یې کړی دی لو شاء الله که چېرته خوښه د الله تعالی وي ما عبدنا نو موږ به بندګي نه وي کړې، موږ به عبادت نه وي کړې من دونه ما سوا د الله تعالی نه من شیء د هېڅ څیز نحنو نه منګه ولا آباؤنا او نه پلار نیکونو زمونږه ولا حرمنا او نه به حرام کړي وي منګه من دونه ما سوا د الله نه، یعنې ما سوا د الله د حکم نه من شیء هېڅ څیز کذالک هم دکه شان فعل الذین کار کړي هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې د دوی نه فهل علی الرسل بس نشته دی په پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبین مگر رسول واضح. الله رب العزت فرمایي وی په پیغمبرانو باندې واضح رسول دی، نور داسې نه کوي. الله رب العزت یو پیغمبر ته وایي چې دا پلانکي د لاس نه ونیسه او جنت ته ور داخل شه او داخل که په زوره که دی غواړي وکنه. الله وایي چې ورته د حق دلیل د حق خبره وررسي. زمونږ او ستاسو ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغام رو رسو، حق رو رسو. اوس څوک د دغه تابعداري کوي ټیک ده، څوک د دې نه اخوا دېخوا ځي نو پیغمبر خپل دعوت را رسولی.
موږ به طور فخر وایو څوک درنه تپوس وکړي اخوا دېخوا نه په فخر سره وایه په هسکه غاړې وایه ښه په کولو وایه علی الاعلان وایه ورته وایي د چا امتي ورته وایه د تاجدار انبیا ورته وایه د سردار انبیا د امام المرسلین او د امام الجن والانس او د هغه شخصیت عظیم رهنما رهبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیم الحمدلله ثم الحمدلله قولو ورته وایي نو هغه خپل دعوت را رسولی دی هغه خپله خبره را رسولې ده هر پیغام یې خلکو ته ورکړی دی چې څه د الله حکم و هغه امتي ته یې ورښودلی دی اوس د ده خوښه ده چې دی په کومه لار باندې ځي الله دې د سمې توفیق راکړي الله بیا وایي ولقد بعثنا یقینا رالیږلي یو موږ فی کل امت په هر ډله کې په هر امت کې رسولا استازي پیغمبران ان اعبدوا الله چې عبادت کوي د الله رب العزت پیغمبر بس خبره کوله لومبنه خبره داوا لومبني دعوت داو لومبني کلام او تکلم یې داو چې د خلی مبارک نه بیچاله دعوت ورکو نو لومبنه خبره پیدا کوله یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلقو دا الله ذات مانے اللہ واحد لا شریک مانے اللہ یکتا مانے احد دے صمد دے لم یلد ولم یولد دے ولم یکن له کفوا احد لیس کمثله شیء الہکم الہ واحد دا سی ذات دے چې دا اغسو هغه سره نه په بادشاهۍ کې نه په ملک کې نه په یو حساب سره هم د هغه په مقابله کې څوک نشته د چا نه پیدا نه دی د هغه نه څوک پیدا نه دی هغه ذات ومنې هغه واحد لا شریک دی الله رب العزت دی لومبنې دعوت یې د څه ورکړی دی چې څه ومنې الله پاک ومنې او د الله بندګیو کې د مخلوق بندګي پرېږدي د مخلوق بندگی پرېږدي د مخلوق به کل هم بندگی پرېږدي نو الله والا جوړېږي او که نه څه خبرې د مخلوق او څه د اله نو بیا کیسه روانه ده نو الله وایي لومبنې دعوت یې څه ورکو وایي ان اعبدوا الله چې عبادت وکړئ د الله رب العزت یقیدانم درین عالم کہ لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو جو تیغے لا بدستاری بیا تنہا چغنداری مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا هو بندے پروردگارم امتی احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لومبنې دعوت یې چې تا له درکړی دی هغه تا ته وایي چې د لا اله الا الله او علامه اقبال وایي که نه چو میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلاتی لا اله را چې کله زه ویم چې زه مسلمان یم نو رپېده راباندې ولګي ځکه چې لا اله الا الله لرم الله واحد لا شریک یکتا لرم او زه خپل مشکلاتو حل د بل چا نه غواړم د بل چا په در کې سر ښکته کوم بل چا ته ټیټ باز کېږم چو میگویم مسلمانم بلرزم چې دانم مشکلات لا اله نو د بل چا در ته ښکته کېده نه دي پکار د بل چا بندګي نه ده پکار بندګي د چا پکار ده وایه د الله نو سوئی ان اعبدوا الله بندگیو کے صرف دیو اللہ وجتنبوا الطاغوت او زان بچ کے دا طاغوت نا اجتنب اجتنابو کے دا طاغوت نا زان بچ کے دا طاغوت نا نو قرآن کی طاغوت پدری مانو سر راضی قرآن کی طاغوت پدری مانو سر راضی یو دے کہ اللہ فرمائی مانا دا طاغوت راضی اللہ وی زان بچ کے دا شیطان نا دا چانا زان بچ کے دا شیطان نا زان بچ کے زکا چی دا لعنتی دی اللہ دا خپل در نرا شڑلی دی
نو چې څوک دا ته الله ته مثال په تور دنیا کې یو ایمینه دی یا پی دی او هغه یو کس سره نه لګي سخت دشمنی دا ورسره او ته چې یاره زما په دې ایمینه یو کار راغی او ته والله هغه دشمن بوزي نو به تعالی کار وکړي یا ته چې دا ایمینه پی دی زما کار وکړي او ته د هغه د دشمن سره ملګری نو دا خو د دنیا تقاضا ده په عقل باندې دا ته تللی شي نو د الله او د شیطان د سره کیسه ختمه ده دا دشمنان دي نو الله رب العزت خو والله مهلت ورکړي ورنه دې څه کولی شي د الله په مقابله کې هیڅ شی نه دی هیڅ شی نه دی الله رب العزت والله مهلت ورکړي دی نو تا د دشمن لمن راټینګه کړې ده او ته زه د الله د ما خپل کې نو داسې نشي کېدی الله رب العزت قرآن کې وایي دا ستاسو ښکاره دشمن دی عدو مبین وایي شیطان د ښکاره دشمن دی او دې درته د فحاشه کارونه ښیي زناګانې درته ښیي ګډوډ کیسې درته ښیي نو الله وایي ځان بچ کې د شیطان نه دویمه معنا الله رب العزت د طاغوت چې بل ځای الله ذکر کړی دی نو طاغوت ویلی شي چې یو کس خپل هم سرکشه وي ګمراه وي بېلارې وي او بل هم د ګمراهۍ طرف ته رابلي خپل هم کافر وي او بل هم کفر ته رابلي خپل هم لمونځ نه کوي بل هم بې لمونځه کوي خپل هم چې دی روژه نه نیسي بل ته هم وایي روژه وخوره خپل هم چې دی ټي وي هلي بل ته وایي تیم والا خپل هم فلم ګوري بل ته هم وایي ته فلم وګوره نو چرته به اعلی مرتبه د ګمراهۍ وي نو کفر شو بیا چې لاندې ورپسې داسې راځي لږ نو مسلمانانو کې به هم بېلارې وي کافر به نه وي خو بېلارې به وي لار به ترې خطا شوي ابسئ خپله به هم ګناه کوي بله به هم دعوت ورکوي خپله به هم یوزبې کې فلمونه اچوي بله به هم ورکوي تمپه کې یو څلور ور واچوه الله رب العزت دې معافي وکړي نو یوه معنا الله وایي چې دا کس به خپل هم سرکشی یو چې تعبیر کوي او بل به سرکشۍ طرف ته رابلي او دریم نمبر الله وایي واجتنبوا الطاغوت ځان بچ کې د طاغوت نه نو د انساني قانون چې کوم دی د انسان جوړ کړی شوی قانون دی طرف ته الله وایي مزه د چا قانون طرف ته لاړ شه د الٰه د قانون طرف ته لاړ شه او الله وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون الله رب العزت فرمایي چې کوم کس فیصله چې دا هغه د الٰه د کتاب نه بل طرف ته وړي نو دغه کس ظالم دی دویم نمبر په الله رب العزت لګوي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون چې کوم کس د الله د کتاب نه بل خوا فیصله وړي نو دا کس فاسق او فاجر دی دریم نمبر فیصله الله په خپله کوي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون وی کم بنده چې د الله د کتاب نه خپله فیصله د غیر الله طرف ته وړي د غیر د قانون طرف ته وړي نو دغه بنده چې دی دا کافر دی الله هم دو ساتي نو الله دریمه معنا چې دا د انسان جوړ کړی شوی قانون الله وایي د دې نه ځان وساتئ د الٰه قانون په ځان ومنه چې مسلمان وي واجتنبوا الطاغوت پیغمبر به ورته وایي اجتناب وکړئ د طاغوت نه فمنهم بعضې د دوی نه من هغه دي هدی الله چې هدایت کړی دی ورته الله رب العزت ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه دي حقت چې ثابت شوي دي علیهم الضلاله په دې باندې ګمراهي الله رب العزت فرمایي بعضې د دوی نه داسې دي چې الله ورته هدایت کړی دی په سمه لارې روان کړی دي او بعضې د دوی نه داسې دي چې ګمراه دي بېلاره دي او دا لاره د ګمراهۍ په دې لازم شوې ده ثابته شوې ده الله هم دې وساتي الله وایي فسیرو بس لاړ شئ وګرځئ سیر وکړئ فی الارض په ځمکه کې فانظروا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه شو انجام د دروغجنو نو انجام د دروغجنو مکذب اصل کې ویلی شي مکذبین اصل کې ویلی شي چې یو کس ته حق معلوم وي او رښتیا دې پیژني او دا رښتیا دې پټ کړي نو الله رب العزت وایي ورشه وګوره چې د هغې څه انجام دی اوس د هر پیغمبر دا زړه غواړي د هغه په زړه کې دا خبره چې دا ټول خلک مسلمانان شي هر پیغمبر غواړي چې دا ټول خلک څه شي دا مسلمانان شي هر پیغمبر په زړه کې دا درد وي تړپ وي
چې دا ټول خلک جنتیان جوړ شي، دا ټول خلک جنتیان جوړ شي. اوس که ته مسلمان نو ته هم دا په زړه کې تړپ ساتي. نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا یو درد نو الله رب العزت ورته فرمایي ان تحرس کچرته ته هرس کوي علی هداهم په هدایت د دیو باندې که ته چرته غواړې او دا هرس کوې چې دې ته هدایت وشي فإن الله بس یقینا الله رب العزت لا یهدي هدایت نه کوي من هغه چا ته یضل چې دې ګمراه کول کوي چې کم کس نور خلک ګمراه کوي. الله رب العزت قرآن کې فرمایي ګوره چې څوک د هدایت اراده لري او د دې طرف ته راځي نو الله ورته د هدایت د لار اسانه کړي او دې مسلمان شي هدایت طرف ته راوړي. دکه شان څوک مسلمان وي د سمې لارې طرف ته زور کوي الله ورته لار اسانه او څوک ګمراهۍ طرف ته روان وي نو الله به هم پړ ورسس کی وای زه هغه لار کې پرېږدي هغه د ګمراهۍ طرف ته لاړ شي. نو الله وایي دا څوک چې نور خلک هم بې لارې کوي نو دې ته زه هدایت نه کوم. فإن الله بس یقینا الله رب العزت لا یهدي هدایت نه کوي من هغه چاته یضل چې دې ګمراه کول کوي وما لهم او نه به وي د دیو دپاره من ناصرین او نشته دي د دیو دپاره من ناصرین څوک مددګاران واقسموا او دې قسمونه خوړلي دي او قسمونه یې خوړل بالله په الله رب العزت باندې جهد ایمانهم مضبوط قسمونه په الله باندې مضبوط قسمونه وخوړل. نو د کافرانو کې داسې کافران دي چې هغه خدای مني ښه د هندوان هم چې د دې کتابونه چې وګورې یا چې دا کوم حکیمان هغه شعرونه میرونه هم لیکلي په خپلو ځایونو نو هغې به وایي اوفر والا پلانکي داسې دا اشارتن وغیره مني او بعضې د سره خدای نه مني. نو الله وایي دې په خدای باندې قسم وخوري وایي زمونږ دې د خدای په ذات قسم وي لا یبعث الله من یموت الله رب العزت نه راپاسي من هغه څوک یموتو چې هغه یو پېره مړ شي وي چې څوک مړ شي یا دوباره نه راپاسي. نو الله ورته وایي بلا ولنا دې قسم خوري څه قسم خوري لا یبعث الله چې نه راپاسوي الله رب العزت من هغه چا لره یموتو چې مړ شي یو پېره بلا ولنا الله جواب کوي وعدا علیه وعده د الله رب العزت کړې د ځان سره حقا رښتونی یا بلا ولنا وعدا علیه حقا دغه وعده ثابته ده لازمه ده په الله رب العزت باندې رښتیا ولكن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکونه لا یعلمون دي نه پوهېږي. او الله وی چې دا راپاسول د څه دپاره کوم د دې مصلحت څه دی حکمت یې څه دی وجه یې څه ده. نو الله وی لیبینا دپاره دي چې بیان کړي شي لهم د هغه کسانو دپاره لهم د دیو دپاره لیبینا دپاره دي چې بیان شي لهم د دیو دپاره الذي هغه سیز هغه څه یختلفونه چې اختلاف کوي دوی فی په هغې کې دپاره د دې الله وی دا راپاسول کوم په دنیا کې خو صرف په دلایلو باندې پته ولګېدله پیغمبر علیه السلام ورته ووایي چې بای خدای یو دی نو هغه ورته بلا دلایل وي نقلي هم ورته وي عقلي هم ورته وي د وحي هم ورته بلا دلایل یې ورته وي بزرګان ورته وي صلحا ورته وي نو په دې هغه ومنله چا او چا ونه منله. نو اوس د میدان محشر چې کوم دی الله رب العزت وایي دا اوس یو بل ته مهیته کوم چې د نتیجې په اعتبار سره عملي ته ورځي د پته ولګي چې بهی چا خدای منلی دی نو چې د هغې دپاره دا څه دي د هغې دپاره جنتونه دي د هغې دپاره دا نتیجه ده چې خدای شته او واحد لا شریک دی او چې چا نه دی منلی چې هغې ته هم پته ولګي. الله دې استقامت را نصیب کړي په اسلام. الله وایي لیبینا دې دپاره چې بیان کړي لهم دیو ته الذي هغه څه یختلفون فی چې دې اختلاف کوي په هغې کې ولیعلم الذین او دپاره دې چې معلومه شي هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی انهم چې یقینا دوی کانو کاذبین دروغجنه چې دي دروغجنه او پته ورته ولګي انما یقینا په خبره دا ده قولنا چې وینا زمونږه لشیء دپاره دپاره د یو څیز یو کار دپاره اذا په هغه وخت کې اردناو چې موږ اراده وکړو د هغې الله رب العزت فرمایي
وای دا داسې خبره ده چې قیامت نشته او قیامت شته یا دوباره ژوند نشته او دوباره ژوند شته الله وایي موږ خو زموږ وینا د یو څیز باره کې چې د څه شي اراده وکړو ان نقول نو موږ ووایو له هغې ته کن موجود شه فیکون نو هغه موجود شي وایي موږ ورته ووایو کن شه فیکون به سبا وشي موږ ورته موجود شه هغه څیز موجود شي الله رب العزت په اسلام استقامت را نصیب کړي